بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته که د لر دي که د بر دي ټولو پښتنو ته اول خو د زړه د تل نه د مدینې د جانان تحفه وړاندې کومه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه ټیم زه په ډیپټۍ کې یم خو بیخي ضمیر برداشت نه کوي، ولې چې زه هم د پښتون تحفظ مومنټ یو ادنا کارکون یم. د دې په حیثیت سره زه غواړم چې زه طاهر خان ته ورسره د نوره چې کم خلک دي د پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ په هکله کوم میسیجونه جوړوي دې ته یو ورکوټې شاندې ویډیو جوړوم. الله دې وکړي چې تاسو خپل نظر راسره پکې شریک کړئ. طاهر خانه، اول خو دغه خبره چې څوک فاټا ته نه وي تللي، د چا خویندې میندې نه وي دردېدلي، د چا کورونه نه وي وران شوي، د چا مدرسه جومات نه وي لوټې لوټې، د چا کتابونه قلم سکول مدرسه نه وي سوځېدلي، د چا خویندې میندې په چیک پوسټونو 1000 بار تلاش شوې نه وي، د چا سره چې د پاکستان پاسپورټ ویزا د بهر ملک هر څه موجود وي، د هغې باوجود یې بغیر د وطن کارډه وطن ته نه پرېږدي. او نور هم چې د چا خپل خپلوان نه وي ورک شوي، د چا ورونه پلارونه نه وي غیب شوي، ژوندي زمن د خلکو نه وي ورک شوي، نو هغو ته به د درد د احساس څه پته ولګي. خو خیر، به هر حال درله جواب در کوم چې تا یو متل پکې کړی دی په ویډیو کې چې مثال په یو کور کې چې خلک سره بد شي. د دې خو اول دغه مثال دی چې مثال که استاد دی زه جواب در کوم چې زما پلار دی ستا پلار دی، مثال دوه ښځې یې کړي دي، ښه نو ته به چوړی هغه یې به چوړي. ته ورته لاړې بهر ملک ته په کالونو دې مزدوري وکړې، ستړې ستومنه دې وکړې، قرباني دې ورکړه، دغه نه چې ته راشې ستا ښځه دې پلار شړلې وي، ستا خویندې چې کمې د خپلې مور نه وي هغه یې تور سره کړې وي، بهر ته یې ویستلې وي، او ستا په بچیانو یې قسمه قسمه ظلمونه کړي وي، ستا د برخې کور یې وران کړی وي، او په بهر هم خلکو ته وایي چې زما بچی داسې دی، حالات دی، بلد دی، چارسي دی، پوډري دی، لکه څنګه چې پاکستان په موږ د دهشتګردو ټپه لګوي، په فلم کې موږ دهشتګرد ښایي خلکو ته، په ویډیو کې موږ دهشتګرد ښایي خلکو ته، او اسم د پیسو په ضد یوسي، نو چې کله مو وجنو د دهشتګردۍ ټپه را باندې ولګوي. د دې جواب خو دغه چې کله په کور کې ورونه سره تنګ شي نو هغه د کلي مشرانو ته فریاد وکړي چې راشئ زمونږ خبره بې حده زیاته شوې ده، زمونږ سره مې پلار یا ورونه ډېر ظلم کوي، مونږ ته حساب وکړي په دې کور کې چې مونږ سره بیل شو. خو نه، مونږ بیلې ګناه څه بنګالیان نه یو چې مونږ چاته ملک پرېږدو. دا ملک د پاکستان زمونږ ملک دی او زمونږ به وي انشاءالله. مونږ په خپله خاوره خپل اختیار غواړو. نور څه داسې خبره نه ده مونږ په کور کې فریاد کوو، د پاکستان نه بهر نه یوتي، نه د انډیا نه نارې ورته راوایو چې مونږ د پاکستان نه حقوق غواړو، نه افغانستان ته ورته اوښتي یو، په دغه وزیرستان کې، په دغه پېښور کې، په دغه پاکستان پښتونخوا کې مونږ خپل پوره من احتجاجونه کوو، د پاکستان نه حقوق غواړو. مړه ته وایې چې د خپل کور خبره په جومات باندې. زه خو دې خلکو ته نه پوهېږم، کم از کم اول دغه ته سوچ وکړه چې د پاکستان کومه میډیا ده دا مونږ ته سپورټ نه راکوي. په سیند کې چې خر مړ شي خر، نو په هغه باندې لیکلي وي چې آج حیدرآباد میں گدا کرنٹ لگنے سے مارا، او زمونږ په زرګونو خویندې میندې سرې سترګې ژاړه فریادونه کوي، خلک بله هغه ته صرف کوریج نه ورکوي، صرف یې په میډیا نه ورکوي. پاکستان زمونږ سره چې کومه میډیا ده زمونږ سره برملا اختلافات کوي، په بغاوت خدای مونږ په خپله مجبوروي چې صرف دی مونږ ته کوریج په میډیا باندې نه راکوي. ډیوا ریډیو راځي، انټرنیشنل چې کومې میډیا دي هغه راځي. اخر د پاکستان به مونږ کم احسانیت او چې په مونږ یې کم احسان کړی دی، مونږ څومره قربانیانې د دې ملک په هکله ورکړي دي، کورونه مو ورته پرېښي دي، مدرسې مو ورته لوټې لوټې کړې، خویندې میندې مو ورته تور سره کړې، بچیان مو ورته یتیمان کړل. اخر کار څه وکړو؟ په دې کور کې خو د طاهر خانه نور تنګ شوی یو چې د کم کور خبره ته کوې، چې مثال په یو کور کې چې خلک تنګ شي خو په جومات کې نارې نه کوي. اخر مونږ څه وکړو؟ اخر څه وکړو؟ تر څو پورې به مونږ کړېږو، تر څو پورې به مونږ ژوبل کېږو، تر څو پورې به مونږ داسې در په در و نه کېږي، قسم په خدای نه کېږي. مجبوره شوي یو، په دې وجه مونږ احتجاجونه کوو په پوره من طریقې سره. بیا هم د چا کور ته د چا خور لور عزت ته لاس نه دی اچولی، نه مو مات ګوډ څه کړي دي، نه مو د چا په بازار باندې یرغل کړی دی، نه مو د چا دکان مارکیټ مسمار کړی دی. په پرامن طریقې سره احتجاج کوو. زه یو پاکستانی یم، یو پښتون یم، زما په پرامن طریقې سره د احتجاج کولو حق دی. خدای دې کړي چې انډیا افغانستان خو نه چې د ټوله دنیا در پسې په پرېګنډې جوړې کړي. ولې ما